او دغه رنګه طالب العلم چې کله مدرسې ته لاړو، طالب العلم چې کله یو ادارې ته د علم د حصول د پاره لاړو او یو استاد ته ځان وسپارلو، نو دا طالب العلم مونږ ته خپل استاد محترم سے فرمایل چې دا طالب العلم دا یو امانت دی، روز د محشر با رب ذوالجلال د دې استاد نه دی طالب په حق له تپوس کیږي چې دا مور او پلار یو امانت په تور باندې مدرسې ته استاد ته حواله کړو، نو کتا د زندگی ضایع کا رب بتانه د دې امانت تپوس کوي چې تا په کې دا خیانت ولې کړې دي. ځکه چې بعض بیا اساتذه داسي وي چې د طالب العلم د سبق خیال نه ساتي او خپل کارونه پې کوي، د طالب د سبق خیال نه ساتي او یو خوا او بل خوا ځان سره ګرځي، یو لیږي را لیږي، نو دا یو امانت دی، دا ضایع شو، امانت کې خیانت شو، دا ځان له یو ګناه ده، ځان له یو جرم دی. رب ذوالجلال با بیا د دې کس نه تپوس کوي، رب د دې عالم نه تپوس کوي چې تا د دې طالب العلم د دې ماشوم زندگی هغه د خراب کا وخت ولا ضایع طلبا داسي چې هغه خپل هم دماغ کار نه کوي چې زه دلته کې مدرسې ته چکر لراغلم، زه دلته مدرسې ته علم حصول لراغلم، کسه ته راغلم، نو هغه په خپل په دغه خپل دماغي مرض کې مبتلی احساس ورته نه کیږي، او چې بیا کله احساس وشي بیا وخت تیر وي. طلباء کرامو تم پکار دی چې د کم مقصد د پاره د دین د حصول د پاره مدارس ته تلی چې هغه رب ذوالجلال دی هغه په دغه خپل مقاصدو کې ټول طلباء د اهل سنت کامیاب کی، او اساتذو تم پکار دی چې دا طلباء دا یو امانت تی مور او پلار مونږ ترا لګلی دي چې د دې صحیح معنو کې تربیت شي او قرآن او حدیث صحیح مبلغین او علماء کرام جوړ شي. رب ذوالجلال دی اساتذه کرام تم قرآن او حدیث د درس او تدریس دغه سلسله صحیح معنو کې، اور رب ذوالجلال دی طلباء کرام تم قرآن او حدیث باندې پورا د پوی او بیا د رب ذوالجلال مونږ او تاسو ټول ته پورا په بیا قرآن او حدیث باندې د عمل کولو توفیق را نصیب.